أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ننني درس کې به إن شاء الله العزيز سورة بقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 21 آیات نمبر 173 ویلې کېږي. دنه وخت کې مضمون کې چې نو هغه تیر شولو چې الله رب العزت حکم اے ایمان خاوندانو تاسو چې نو حلال او پاکیزه شیزونه خورئ. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمای انما حرم علیکم المیتة، الله رب العزت په تاسو باندې حرام کړی نه چې نو میته مردار والدم وینه ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه وما اهل به لغیر الله او هر هغه ځمه چې د هغه د الله نه ما سوا چې دی نو هغه د بل چا د غیر الله په نوم باندې چې نو ذبح شوی قربان شوی. پرونی درس کې مونږ ویلو چې الله جل جلاله خپل انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته هم او مسلمانانو ایماندارو ته هم الله جل جلاله وی تاسو پاکیزه شیزونه خورئ، ځکه د خوراک چې نو هغه په انسان باندې اثر وي. کله چې د خوراک چې نو هغه صحیح او بهترین شیز وي، حلال او پاکیزه، نو بیا دغه انسان چې نو دته الله پاک یو قوت او طاقت چې نو هغه ورکوي. او کله چې د انسان خوراک چې نو دا پاکیزه نه وي، حلال نه وي، نو بیا د انسان ته چې نو هغه د ښې کار توفیق چې نو ډېر کم میلایږي. چې نو هغه لیکلی دی وی علماء دیوبند چې نو حضرات رضا شاه جي صاحب رحمه الله وی د هغه به چې نو په هغه وخت کې دا کولو دا دیاړي به یې کوله کار به یې وکړو، نو وایي کله به چې شاه جي صاحب چې نو هغه دغه وکړله نو بیا به د دغې نه وروستو شپږ روپۍ هغه به یې اخیستلې. نو چې کله به یې دغه واخیستلې نو دوه به یې د خپل کور اهل و عیال باندې ولګولې، دوه به یې صدقه کړلې، دوه به یې چې دی نو هغه به یې ځان سره کېښودلې، دا به یې جمع کړلې. نو په دې طور باندې به چې کله چې نو هغه کال تیر شو، شپږ میاشتې داسې موده به تېره شوله، نو بیا به د دغې نه وروستو دا دوه روپۍ به چې کمې جمع کړې په دې باندې چې به د علماء دیوبند څومره حضرات ولو اکابر به ول په هغه وخت کې چې کوم حضرات موجود ول دیوبند کې، نو دغې ټولو علماو له طلباو د هغو له به یې دعوت کول. چې کله به دغه علماو له دعوت وکړو نو علماء دیوبند د هغه وخت لوی لوی اکابر هغه به ورته شاه صاحب موږ ستا د دعوت ډېر زیات چې دی نو هغه منتظر یو. هغوی ورته ونی نو ستا په دې دعوت کې الله پاک دومره چې نو هغه پاکوالی روحانیت چې دی نو هغه ښودی دی چې څلوېښت ورځو پورې موږ ته چې نو هغه پته لګي چې نو هغه عبادت کې توفیق ښه میلایږي. همدې وجې نه ویلی کېږي وایي کله چې انسان ناجایز مکروه خوراک یا دې څه وکړي نو دې انسان نه بیا د عبادت هغه توفیق چې دی نو هغه سلب کېږي. نو که تاسو خیال کړئ ازمیښت به نه کوئ، خو بعضې وخت کې اکثر انسان د بعضې کس شیز او د بعضې کور شیز بعضې دا نه چې نو هغه یو شی وخوري د بیا د مونځ صحیح توفیق نه میلایږي، مونځ چې دی نو هغه د بې ټیمه کېږي، ذکر اذکار توفیق چې دی نو هغه ورته صحیح نه میلایږي. نو د دې په وجه باندې وایي چې نو پاکیزه خوراک، ځکه د خوراک چې دی نو ډېر لوی اثر وي او مخکې حدیث کې هم موږ د ویلو نو د دې خوراک اثر وي، نو د دغې اثر په وجه بیا هغه اثر په عبادت باندې هم راځي. نو دلته الله رب العزت وایي انما حرم علیکم المیتة، الله جل جلاله څه شیزونه په تاسو باندې حرام کړي دي، دغه شیزونه مه خورئ. اوس د دغې وجه نو د دې وجه هم دقه ده، ځکه دا د انسان په ژوند باندې اثر انداز کېږي. نو چې کله دا بیا ستا په ژوند باندې اثر انداز شولو نو ستا نه به د عبادت او د نیکۍ د کارونو توفیق چې دی نو هغه به سلب شي. او بیا تاسو ویلو
اوس کم شیزونه چې دی نو هغه د انسان د منفعت او د هغه سره برابروالی چې دی نو هغې خوړلو الله جل جلاله د الله پیغمبر د هغې چې نو اجازت ورکړی دا حلال دی دا خورئ. کم شیزونه چې د هغې اثر خطا راتلو نو د الله رب العزت او د الله پیغمبر چې نو هغه حرام کړی دی دې شیزونه چې دی نو هغه ځان ساتئ دا مه خورئ. نو دغه کې ځکه الله وایي حرم علیکم المیتة مردار الله جل جلاله تاسو باندې حرامه کړې ده مردار ساورې مردار شیز چې دی نو هغه مه خورئ. والدم او دویم شیز وینه. دم نه مراد دلته دم مسفوح دی دا یاد ساتئ مخکې به انشاءالله چې دی نو هغه په صورت مایده کې هم راشي بیا. دم نه مراد دم مسفوح دی. دم مسفوح هغه وینې ته ویلی کېږي چې کم وینه چې دی نو د ذبح په وخت کې چې دی نو هغه ځي ذبح وخت کې چې کم څلور رګونه پرې کوي نو په دغې څلور رګونه کې دوه رګونه چې دی نو هغه د وینې اوس دغه دواړه رګونه چې کله پرېږ شي دې باندې چې کومه وینه د ساوري نه وځي نو د دغه ساوري نه دننه استعمال جایز دی نه بهر دغه وینې چې دی نو هغه استعمال جایز نه دی. کم ساوري چې مری خپو شي په خپل طبي مر باندې چې دی نو مړ شي پړی چې دی نو هغې مری ته ونښلي دی چې کله مړ شي نو دغه دم مسفوح چې کم الله حرام کړی د دی دلته وی انما حرم علیکم المیتة والدم نو دغه دم دغه وینه د ده په ټول وجود کې باقي چې نو هغه پاتې شي نو چې کله پاتې شي نو هغه حرام وي نو چې کله حرام وي دغه حرام او بېلمازه وینه د هغې سره ولګي نو دې وجې نه بیا شریعت وایي دغه ساورې چې نو د هغې خوراک جایز نه دی دا به بیا تاسو نه خورئ که دا چرګ وي که دا غوا وي که دا میخ وي که دا بیزه هر ساوری چې دی نو حلال ساوری نو دې کې دا چې کله پاتې شي نو دغه بېلماز او حرام ده نو دې سره دغه ساوری چې دی نو هغه حرام شي. بیا که تاسو مو خیال کړی مخکې هم دا مسله مونږ ویلې نو دغه دم مسفوح چې کله ساوري نه وځي دا چې نو هغه نه تو بدن نه که په شي استعمال نه بهر چې نو هغه په خپل استعمال کې راویستلی شي. بیا د دې نه ماسیوه که خیال مو کړی سړی چې نو ساوری لال کې چرګ وغیره نو دې کې لږه لږه وینه بیا هم وي کساب خواته اکثر سړی ولاړي هغه کله غوښه پرې کوي ناسم به چې تورګی چوړه کوي دغه راپرېږدي نو خلکو ته جامو ته اکثر داره دي وشي وینئ سړی غوښه کور ته ویسي وینځي شورو کې چې نو اوبو ته راکړي اوبه چې نو هغه سرې کړي دغه دمه چې دی هغه وینه دغه دم چې نو هغه پاک دی دغه که به جامو ولګي نو جامې پې نه بېلمازه کېږي دغه که چې نو هغه په خوراک کې چې نو یو دم تا د هغې نه بلکل تکه سپینه نه کو دې نه انځره استعمال کې راغله نو دغه بېلمازه نه ده. دم مسفوح چې دی نو هغه کم د ذبح په وخت کې ځي دغه وینه چې دی نو بېلمازه ده. البته هغه وینه که په وجود ولګي نو د هغې کې هم دغه خبر ده یا په وجود ولګي یا جامو ولګي د دغې انزل په کار دی ځکه بل کس ته وپېچی نو هغه شک پیدا کېږي انزل یې په کار دی خو نه که دغې سره چا مونځ وکړو نو مونځ یې کېږي بېلمازه چې دی نو هغه دقه نه ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر اوس د خنزیر چې نو هغه غوښه نو خنزیر صرف غوښه نه خنزیر مکمل حرام دی ځکه خنزیر باره کې راځي وایي دا نجس العین دی د دې دا ذات بلکل چې نو هغه نجس دی د دې چې نو هغه هر اندام نجس دی. الله رب العزت هغې باره کې فرمایي و انه رجس دا ګندګي ده نو اوس خنزیر دا چې نو هغه رجس دی ګندګي ده بېلمازه دی د دغه سرمن هم بېلمازه ده ویښتۍ هم بېلمازه دي اډوکې هم بېلمازه دي هر یو اندام چې دی نو هغې بېلمازه دی. خو دلته چې نو الله پاک لحم الخنزیر غوښې چې دی نو هغې تذکره وکړه د خنزیر غوښه نو وایي دا د دې وجې نه چې دلته باس چې دی نو هغه د خوراک دی او سرمن وغیره د دغې چې نو هغه څوک دعا نه کوي نو ځکه الله وایي او تاسو وګورئ څنګه چې خنزیر بې غیرته دی داسې چې په کم علاقو کې کم خلک د استعمالوي هغه موقع شان بې غیرته وي د هغوی له چې نو هغه بیا د خپل پردي د مشر قدر د مور خور د دې چې دی نو هغه امتیاز ولا نه د دغې تمیز چې دی نو هغه نه نو دې وجې نه موږ ووي الله جل جلاله دا حرام کړي مسلمانانو باندې ځکه دی به د دې ښځونو چې دی نو هغه خیال ساتي. وما احل به لغیر الله او هر هغه شی چې د هغه د غیر الله په تعظیم کې چې نو هغه حلال شي مطلق غیر الله په نوم باندې نه ګورده یاد ساتئ چې د هغې له تعظیم چې دی نو هغه د الله د نوم په شان دی. بعضې مسلې باندې لږ چې نو هغه غور کوئ ځکه اکثر موږ چې نو خبر یو نهج باندې یو شان وکړو اکثر بیا چې نو هغه بل شان ته چې نو هغه کېږي نو کم کې چې تعظیم د غیر الله لکه څنګه د الله په نوم باندې خلک دعا کوي
نو دغه شانتي که تا اوس د بابا په نوم وکړو که هغه پیر بابا که هغه سیدو بابا او که هغه عباس صاحب او که هغه هر بابا او که هغه چې نو هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سوره چې هم صحیح د دې په نوم دا چې نو هغه باعث شرک دی ولی ځکه چې تا د غیر الله په نوم باندې وکړو او غیر الله نوم نه چې نو هغه داسې تعظیم به نه ورکړي. ها اوس چې کم شیزونه د غیر هغه داسې ذکر شوي دي تعظیم د هغه نه لکه خلق وایي دا د عقیقې ساوری دی نو دا خو هم د غیر الله نوم دی که یا خلق وایي دا د ولیمې ساوری دی واده چې نو هغه کم خلک ساوری یا دا کې وایي دا د واده ساوری دی که نه ولیمه ورته نه وایي دا د عقیقې چې نو هغه ساوری دی دا چې نو هغه د پلانکې موقع دی داسې نو دغه کې اوس د هغې تعظیم نه وي مقصد یې دی چې ما دا دې شیز له ساتلی دی او زه چې نو هغه په دې کې بیا حلالوم دا غوا ده دا میخه ده چې نسخې دی دا مې دې له ساتلی دا به زه په دې کې کوم نو دغې باندې کم دغه نو دغه غیر الله نه کم شیز چې د هغه د تعظیم دپاره حلال شي نو دغه بیا ناجیز او حرام او ځکه دغه شان تعظیم ول ورکړو څنګه چې د الله پاک ذات علیه ده چې نو خلک دغه کوي نو بیا په دغه صورت کې دا سړی چې نو هغه د دین اسلام نوم خارج شو دی مرتد شو کافر شو ښځه چې نو هغه په طلاق شوله دی چې نو بچی چې نو هغه نورسته کې څو پورې تجدید د ایمان چې نو هغه نه کړي دا ټوله مسله خراب لکه اوس که تاسو خیال کړئ پیر بابا چې نو هغه اوس په دغه کې هم د هغه د روزې سره پیر بابا په خپله څومره لوی مجاهد سړی تېر شوی څومره د دین خدمات یې کړي اوس د هغې سره هم که تاسو خیال کړئ خواته چې نو هغه مذبحخانه ده اوس دې ځای نه چې یو سړی یا د بل یا بل ځای نه راولي او په هغه ځای کې حلالوي دی په څه نیت حلالوي نو که دغه نیت وي نه تعظیم له د الله رب العزت چې نو هغه څنګه د الوهیت په نوم باندې د الله پاک چې نو د نوم دپاره خلک حلالوي یو شیز که دغه تعظیم یې نه نو بیا هم ګناه کبیره دی ولې تصوري د قربانۍ د ثواب په هغې کې نو هغه دوه شیزونه دي یو زمان دی او یو مکان کله چې هم سړی وینه بیایي نو د وینې د بیولو په هغې د ثواب دپاره چې نو دوه صورته دي یو زمان او یو مکان زمان نه مراد چې وخت ورځې نو هغه ورځې صرف او صرف د قربانۍ ورځې دي ایام تشریق چې ایام النهر چې ورته ویلی کېږي لوی اختر وړاندنۍ ورځ دویمه ورځ او درېیمه ورځ دې نه ماسیوا چې نو د ثواب په نیت کې نو ورځې نشته چې په هغې باندې تو سورې علي تا ته پې ثواب میلایږي دویم چې نو هغه مکان دی مکان چې نو هغه مینا ده د حج په موقع کې په مینا کې چې نو هغه قرباني کولو نو آلتی په مینا کې قرباني کول چې نو هغې کې ثواب دی د دې نه ماسیوا د نور ځینو تخصیص کول او په هغې کې سورې حلالول او د ثواب په نیت دا ګناه کبیره دی او که د غیر الله نوم او د هغې تعظیم وشو نو ما تاسو ته دا بیا باعث کفر دی نو وینه چې به ویلی کېږي نو د دې صرف او صرف چې نو هغه د قدوزونه دي یو زمان او یو مکان نور هر شی چې نو هغه ته د الله د رضا دپاره دا کول پای به تا ته اجر و ثواب چې نو هغه میلایږي تخصیص هغه نه غواړي نو ځکه الله وی وما او څلورم هغه حرام کړی نه احل به لغیر الله چې په هغې باندې نوم واخیستلی شي د غیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد الله وی کم کس چې نو هغه مجبوره شي غیر باغ چې هغه سرکشي کوونکی نه ولا عاد او نه د حد نه چې نو هغه تېروځي امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه معنی کړی ده وی فمن استر څوک چې مجبوره شي غیر باغ نه وي چې نو هغه لذت اخیستونکی غیر باغی دیوز دغه مردار خوراک د هغې نه لذت نه اخلي بقدر ضرورت چې دی نو هغه خوري ولا عادین او نه چې دی نو هغه دی د حد نه تجاوز کوي بلکې دومره وخوري چې څومره باندې درکې چې نو هغه روح او ساه چې دی نو هغې برقرار شي چې دی چې نو د اولګې د لاسه هلاک نه شي نو هغه د غیر باغین چې نو هغه دقه لذت دپاره به نه خوري عادین معنی چې دی نو هغه یې کړې ده چې د سره د حد نه سیوا چې دی نو د مړخ به نه خوري امام شافعي رحمه الله هغه د دې معنی کړې ده فمن استر غیر باغین چې هغه چې نو هغه غیر باغ سرکش چې نو هغه نه نو هغه چې حکومت وخت اسلامی حکومت می په هغې کې ټول هر څه چې دی نو هغه د اسلام د شریعت موافق چې نو چلیږي امیر المؤمنین د دغه امیر المؤمنین د خلاف او د بغاوت چې دی نو هغه یو ډله وکړي نو وایي دغه وخت کې د سړی که مجبوره هم شي د ده دپاره بیا مرداره خوراک چې دی نو هغه جایز نه ده ولا عادن او نه چې دی نو هغه سړی چې هغه سفر کې او د دغه سفر چې دی نو هغه د معصیتي
چرته ځي په چا پسې چې ډاکه وکړو یا چې نو پلان کې ځای کې یو کس ته د هغه چې نو قتل کو نو که دی مجبوره شو وږی شو نو د دې سړي دپاره چې نو هغه څه نه دی جایز مرداره خوراک چې نو هغه جایز نه نور چې نو هغه کم کس وي دا دپاره جایز نو ځکه الله وایي که یو سړی مجبوره شو مخکې موږ ویلو ګور اوس دی کې الله جل جلاله فرمایي که یو سړی مجبوره شو نو د مجبورۍ په صورت کې د مرداره خوړلی شي کم چې خدای حرامه کړي انما حرم علیکم المیته الله وی ما حرام کړي دي یقینا ما په تاسو باندې حرام کړي دي المیته مرداره خو وای کچرته تو مجبوره شوې ستا سره نور چې دی نو هغه سول نه او آلته تو د مجبورۍ د ولسه د اولګي د لاسه هلاکې دی دغه مرداره اخرى خو څه مه کوه ډاکه مه کوه غلا مه کوه دوکه چې دی نو هغه مه کوه دې کې د دغې نه ډېر ګناه دی دغې اجازت الله پاک نه دی ورکړی دغه مرداره وخوره خو د دغې مردارې په ځای د بر مسلمان چې دی نو هغه مال دا په ناحقه مه خوره فلا اسم علیه نو پس په هغه باندې بیا ګناه نشته ان الله غفور الرحیم بېشک الله چې دی نو هغه بخونکی او مهربانه دی بخونکی دې کې ځای نو وایي دې صفت دا صفت ذکر کړی دی خبرې ته اشاره ده که چېرته ستا نه په دغه کې زیاتې وشو مثال په تور کې تو په لس مړو مړې دی ستا چې نو هغه ګزاره پې کېدله ته پې ژوندی پاتې کېدی شي او تا ته داسې مکمل پیمانه خو د سره ونه او تا د لسو په ځای 12 خوړلی الله غفور الرحیم دی الله به دې وبخي الرحیم رحیم صفت وی د دې وجې نه راوړی دی الله مهربانه دی وګوره په دغه صورت کې الله ته هلاکت له نه ورکوي بیا هم تا ته الله پاک وایي ای به خیر دی مرداره چې دی نو ما مرداره کړله نو زه یې درته په دغه وخت کې جایز کوم په دغه وخت کې چې نو هغه تو بیا خوړلی شي تا ته اجازت چې دی نو هغه شته الله رب العزت دې موږ ته عمل کول توفیق راکړي او خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي انما بېشکه حرمه هغه حرام کړی دی علیکم په تاسو باندې المیتته مرداره والدم او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیرو وما او هغه اوهله چې واغستلی شي باغې باندې لغیر الله نوم د غیر الله اوس دغه نوم چې نو دا د بریکټ معنی د یاد ساتئ فمن استوره پس څوک چې مجبوره شي غیر باغین نه سرکشي کوونکی ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوونکی فلا اسم نو پس نشته ګناه علیه پاغه ان الله بېشک الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی